بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د دې ځای پورې د مانځه مستحبات شرایط ارکان او د مانځه مستحبات فرایض او سنت او مکروهات او مفسدات دا ټول بیان شول. نو اوس عام مونځ چې دی کنه دا ختم شو. اوس خاص مونځونه لکه د جماعت مونځونه شول، د تراویح مونځونه، د نفل مونځونه، د وتر مونځونه. کم مونځونه وتر دي، دا کم مونځونه چې دا نفل دي، کم به سنت دي. دغه شان دي مریض چې مونځ کوي نو څه طریقه کار وي، مسافر مونځ کوي څه طریقه کار وي، د جنازې مونځ کوي څه طریقه کار وي. او د دې سره دونه بشوي چې تاسو د خیر سره وس دا 15 شپږ میاشتې په مدرسه کې وشولې، تاسو بسنه سره عربي زده کړي. نو دا لاول کې دا سبق موږ لګ وي تاسو نه وي. نو اوس خو د خیر سره شوي اکثر ټکو ترجمه به تاسو ترجمه مطلب دا د سبق اوس موږ لګ ډیرو. ځکه ما په دې کتاب کې اوس موږ په 62 صفحه کې نه یو کنه، او ما دې کې ټوټل چې نه دا 155 صفحې دي تقریبا. نه کوم د ورځې یو صفحه وایو نو درې میاشتې به موږ نه وې ورځې پرې دي. حال دا چې ورځې نه وې نه دي نو وې نو کمی دي. نو موږ به د یوې صفحې نه خو د سره نه کمیږو، او کله به کوي یو نیمه صفحه وایو، کله به دوه صفحې وایو. نو خو ټیټ یادوي چې تاسو باندې بیا بوج کېږي نه. او دا پروس کلی والا کوي اوله کې مدرسې بیا سوجي نه هغه د سار اوله کې کلاسونه دا نه دغه شول. بیا ما ورته سبقونه وی کنه، دا ټول سبقونه زما ویلو الحمدلله. نو هغه ما ورته سی دوه درې ورځې دا سبق ویلو، بیا بعدان له بخپلې ما ورته وکړو خو ما ورته وکړو څه غلطي منته به راتله جو ما ورته برابر ولا نو ټول سبق ځان له بخپل باندې ویلو. نو دا ګران دي آسان عربي ده، دا ټول د روزمره خبرې دي. وګوره فضل صلاه الجماعت، د جماعت د مونږ فضیلت ورواله چې د جماعت مونږ سنندا سو ورواله. نو دلته کې لاول آیت پیش کړل دی وایي چې قال الله تعالی، الله تعالی فرمای ورکعوا مع الراکعين، تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره، یعنی مونږ کوئ د مونږ کوونکو سره، یعنی د جماعت سره تاسو مونږ کوئ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. چې په جماعت سره مونږ دا مضاعف کیږي، دا د چنکیږي د دې غرواله د یواز مون صلات الفرد، فرد معنا یواز مون منفرد مون نه، د یواز مون نه دا مون ورکیږي په 27 درجه باندې. مطلب یو سړی ځانه یواز مون کوي نه دا یو درجه ثواب ملويږي، او چې یو سړی د جماعت سره مون کوي نه 20 درجه ثواب دې انداز زیات ملوي، ثواب زیات ملوي. دا نه چې بس تا یو مونږ د امامت سره کوته چې دا د 20 مونږونو برابر دی، نه نه 20 مونږونو د ثواب برابر دی. انده چې الله پاک په 20 مونږونو باندې ثواب درکړي هغه ثواب دی برابر دی، نور غاړه دی بنا ځاديږي. او یو لکه ته زاد اوریدلی چې را په تبلیغ کې تلاړ شي یو مونږ به یو کم په 50 کروڑ دی، اته بس دا یو مونږ وکم چې یو کم 50 کروڑ خو مار ټول عمر مونږونه نه دي، دا یو زموږ لپاره پوره دی. دا خبره نه ثواب ډیریږي، نور هغه دا په خپل حال باندې وي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، د جماعت سره مستفضل ورکی او فضیلت فی دې صلاة الفرد په یواز منځونه ب27 درجه په 20 درجو باندې. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة طول حياته، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشګری کړی دا، پابندی کړی دا په جماعت سره په منځ کول باندې. طول حیاتی ټول عمر، ټول عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جماعت ته منځ باندې پابندی کړی دا. ولم يتخلف عن الجماعه حتى في مرضه الا نادرا، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرته د جماعت نه نه پاتې شوی تر دې چې په خپل مرض کې هم، یعنی پیغمبر سلام کبي بیمار هم کنه نو بیا هم کوشش کړه ده جمعه ته تر د جمعه کې موږ کړه الا نادرا، مگر کله کله ناشنا نادر معنا ناشنا، یعنی کله کله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جماعت موږ پر خودل نه، نو عام طور باندې ټول ژوندۍ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جماعت موږ کړه ده. وكذلك كان الصحابه يحافظون على الجماعه، او دا یې صحابه کرام دوبم حفاظت کو په خپل جماعت باندې، حفاظت وکاو همیشګری به کوله په جماعت باندې.
ولم يكن يتخلف عن الجماعه او نو هیڅ یو کس چې پاتې کېدو بل جماعت نه الا معذور مگر معذور سره یعنی معذور چې هغه نه شوتلې اړون بو شل بو یا بل څه معذور بو نه شوتلې او منافق عرف نفاقه یا داسې منافق په جماعت نه پاتې کېدو چې داغه نفاق ښکارا وو یعنی یو پټ منافق دی هغه به هم منځله بدلو چې نفاق ښکارا نشي خو داسې منافق چې داغه نفاق بخکارو نو هغه به هم د اندر پاتې کېدو فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال وإذا جماعت په باره کې دا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا حدیث نقل کړی شوی دی چا فرمایي رأيتنا ما لیدل او خپل ځان په داسې حال کې وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه چې نه پاتې کېدو د جماعت نه يتخلف معنا پاتې کېدل وما يتخلف او نه پاتې کېدو د جماعت نه د منځ کولونه الا منافق قد علم نفاقه هغه مگر هغه منافق چې دا نفاق بخکارو هر چا په جنو دي منافق ده او مریض یا به مریض پاتې کېدو وان كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى ياتي الصلاه تر دې چې یو مریض با د دوو کسانو په منځ کې بار روانو نه هغه هم جماعت تراتلو مطلب دا کنه چې یو مریض وو چې هغه بتلې نشو او د دوو کسانو په سهارا باندې یو پوګه بل لاس کې خو در بل پوګه بل لاس کې خو نو کده چې سہولت بات وو او کسان مو سره نه په سره په کې ملګری کېدل جماعت ته سره راتل مطلب کا هي سال کې به جماعت مونږ پرې کوو یک سړی بډې بیمارو مو خو د دوو کسانو په سهارا باندې براتلې شو نه بل دوو کسانو په سهارا باندې جماعت راتلو رأيتنا ما لیدل خپل ځان وما يتخلف عن الصلاه نو بعد کېدو د جماعت د نماز دا الا منافق قد علم نفاقه مگر دا چې منافق چې داغه نفاق بخکارو او مریض یا مریض وان كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى ياتي الصلاه کچته مریض براتلې شو د دوه کسانو په منځ کې نامو جماعت ترتلو وقال اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنن هدا خو دي سنن هدا یعنی داسې سنتونه چې بای باندې عمل کول د هدایت موجب وي سنن هدا یعنی دای باندې عمل کول د هدایت موجب وي او د الله تعالی قرب او رضا د انسان جننده نږدې کوي دا باید جوړیږي یو سنن هدا دي یو سنن زوائد دي سنن زوائد لکه خوراک کا آرام دا سنن زوائد دي یو سنن هدا دي په سنن هدا بیا وفق قسمه معنی یو سنت مؤکد دی یو سنت غیر مؤکد مؤکد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاکید کړی او غیر مؤکد چې دوه تاکید نه کړی واښه په دې باندې او ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنا نو دا خدای پیغمبر علیه الصلاه والسلام سنن الهدى بهترین سنت هدایت فلا وان من سنن الهدى الصلاه في المسجد الذي يؤذن فيه او د سنن هدى نه دا خبره ده ان انت چې پیغمبر سلام کوم سنن هدا خودلی دي کم مضبوط شوی سنت را ده خودلی دي نو پای کې یو دادا الصلاه فی المسجد الذي يؤذن فيه چې موږ کول په هغه جماعت کې چې پای کې اذان کولې کیږي یعنی په جماعت سره موږ کول نو الجماعه هي الارتباط الحاصل بين الصلاه المقتدي والامام وجماعت دا څه دی نو هغه تعلق دا وای کوم چې حاصل شوی د مقتدی او د امام د موږ په منځ د مقتدی او د امام په منځ کې هغه تعلق او نسبت دته جماعت وي او جماعت لپاره څو کسان پکار دي نو عام منصره عام منځونه د جمعې نه علاوه نه پای کې د امام نه علاوه یو مقتدی پکار دي او د جمعې په منځ کې د امام سره د امام نه علاوه درې مقتدیان پکار دي د امام نه علاوه وتنعقد الجماعه او منعقد کیږي جماعت بواحد مع الامام د یو کسره چې د امام سره ولاړی فی الصلوات كلها پټول منځونو کې الا الجمعه مگر د جمعې په ورمنه وتنعقد الجمعه جماعت فی صلاه الجمعه او د جمعې په منځ کې جماعت منعقد کیږي بثلاثه رجال سوى الامام چې درې سړي وي د امام نه علاوه به درې سړي نو په عام منځونو کې یو امام یو مقتدی جلدو د جماعت په دې باندې کېږي او د جمعې نماز لپاره کم از کم د امام نه علاوه درې مقتدیان به پکار دي هغه پوه شو به باندې
وې ما نن بس ته بیا ور وې ان شاء الله